موضوع ټاپک دا دی چې بعضې زمونږ د خپلو خویندو مسلمانانو ویډیوګانې په خپله شیر کوو نو چې شیر کړو نو د هغې پردې هم څه کړې فحش نه فحاشي خورول خوښوي فحاشي خورول غواړي چې مسلمانان نسل د څه شي فحش دمان دي شي ټول اجراګان دي شي ټول دمې دې جوړي شي د مسلمانانو د خویندو میندو نه د بدن نمایش ته شروعي او کیمرې ته مخې ته دي دا زمونږ د مسلمانانو خویندې او میندې چې کلمه هم وایي دا قرآن شریف هم مني زمونږ په ایمان هم دی څنګه ایمان دی دې آیت ته راشه که په دې آیت یقین شته د دې سورې نور په 19 آیت ایمان راوړی دی یقین دې کړی دی نو واوره الله پاک ستا دپاره سزا مقرر کړې ده صرف په آخرت کې نه صرف د جهنم نه په دنیا کې هم دله مقرر کړې ده او دا د هغې خلکو ټول واورئ څوک چې په دې د موبایل او په دې سوشل میډیا الکترونیک میډیا څومره چې د دې زمانه ده او دور دی د دې کیمرو په اړوان دی چې څوک د خپل ویښتو نمایش کوي کمه خور او مور مسلمانه ځان ته وایي د خپل مخ نمایش کوي د خپلو شونډو او پوزې او د بدن د اندامونو نمایش کوي او فحاشي خوري په مسلمانانو کې بیا د مسلمانانو الکان هغه ګوري د شپې په بړستنو کې ورته پراته د 1-2 بجو پورې نو چې کم خلک دا کار کوي یا یو فحش ګانه رااله یو فحش ویډیو رااله او یو مسلمان د خپل پیج نه شیر کړه بل مسلمان ورور د خپل پیج نه شیر کړه یو مسلمان کاکا بابا د خپل پیج نه د خپل چینل نه شیر کړه دا ټول د فحاشۍ خورونکو په زمره کې رالل دا ټول د مسلمانانو په معاشره کې فحاشي خوري او څوک چې دا فحاشي خورول غواړي په مؤمنانو مسلمانانو کې نو هغې دپاره الله پاک اعلان وکړو چې ان الذین یحبون بېشکه هغه کسان چې خوښوي دی غواړي دا خوښوي ان تشیع الفاحشة دا چې خوره شي فحاشي دا چې عامه شي فحاشي فی الذین آمنوا په هغې کسانو کې چې مؤمنان دي د مؤمنانو په ډله کې فحاشي خورول خوښوي نو واورئ لهم عذاب علیم دې دپاره دردناک عذاب دی فی دنیا والآخرة هم په دنیا کې هم په آخرت ټینګ به شی دی عذاب به دردناک درکوي په دنیا کې د دې آیت په دلیل زه ویم چې یو ډم او یو ډمه یو فحاشي خورونکی مسلمان یا کافر دا په دنیا کې خوشحاله زندگی به تیره نه کړي دا به په دنیا کې سره د کرونو اربونو روپو دا به د درد د عذاب او د دردناک عذاب زندگی تیره دی مسلمان نسل تباہ و برباد دی مسلمانان مشران سپینګیری په لعنت کړل دی مسلمانان خويندې میندې په لعنت کړي حیادار خويندې بے حیا کړي پردناک خويندې میندې د مسلمانانو بے پرده کړي د خلکو عزتونه تار کړل د چا د کور د واده ویډیو په غلطۍ کې خطې د نیټ ته هغې خوره کړه ان تشیع الفاحشه فحاشي خوره کړه د یو عزتمند خاندان او د کورنۍ وګورئ په نیټ باندې د زنانو د مدرسو د ختمونو ویډیوګانې په نیټ پرتې خطا کیتلی یا چې ته موبایل کمسل ورته ویم کمسل موبایل والا دکان کړی دی او کمسل موبایل والا دا د کور د زنانو موبایل تللی دی هغې کې ریپیرنګ دی سکار دی پکې او هغه ته زر خپل موبایل ته خپل کم چې کم د هغه سره کمپیوټر سیسټم دی سیسټم ته زر د هغې نه کاپي کړې ده د هغې میموري د هغې تصویرونه د هغې د کور ویډیوګانې د زنانو د خپلو خویندو میندو هغې خپل سیسټم ته راوړي او بیا چې کم دی هغه شیر کړي دي د مختلف آیډیو نه مختلف پیجونو نه چې چا هم دا کار کړی دی نو دا ان تشیع الفاحشه دا په دې زمره کې راغی چې د فحاشي خوره کړه فی الذین آمنوا په هغې ډله کې چې مؤمنان دي د مؤمنانو په معاشره کې د مسلمانانو په وطن او معاشره کې دی فحاشي خوره کړه نو دغه خلکو دپاره لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة الله پاک اعلان وکړو الله پاک هم داسې نه پرېږدي ښه داسې هم نه پرېږدي بې مهاره مسلمانان نه ستاسو مثال مؤمنانو د هغې زناورو نه دي
چې هغه کې پړې نه یو قلاده پکې نه یو پیزوان پکې نه پتا سو کې الله پاک او رسول الله مبارک پیزوانونه چولی په موتا کې د شریعت پیزوان په پوزه کې پروت دی هغه ځای ته بزو چرته چې الله او رسول حکم کړی دی هغه کار وکړو د سو حکم چې الله تعالی او رسول الله مبارک کړی سچ نفس غواړي سچ زړه غواړي او زما لایف او ذهن جای کوم او زخ په لداد دي بيدینه خلق مسلمانانو کم چې د کافرو په يهوديانو د عیسایانو مشرکانو په لار روان شي دی وی میری جسم میری مرضی زما جسم دې زما مرضی دا ستا جسم نستا دا جسم ستا دی نستا مرضی دلته چلیږي که مسلمان ازان ته وي کدا الله تعالی او د رسول الله مبارک باندې او د قیامت پرز دی یقین او ایمان برابرۍ نو نه زما استاد دا جسم زما استاد دی دا د الله تعالی امانت دی او نه زما استاد مرضی چلیږي په دنیا کې هغه بچلیږي چې الله تعالی فرمایي هغه بچلیږي چې صدا قران شریف او آیتونه او هغه بچلیږي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک فرمایي میری جسم میری مرضی دا د ایدا يهودي سره خوان کوي يهودانه سره دا خبره د مشرک سره خوان بکي د مسلمانانو خويندو میندو سره دا مزه نه کوي ستاسو دا بدنونه د الله تعالی امانت دي موږ له کوم بدن او سره کړی الله د الله تعالی امانت دي الله د دې مالک دی موت مالک نه یو سو پورې زمو ستا په دې باندې اختیار دی خاص وخت پورې نو خیال به ساتي ځکه الطهور شطر الایمان الطهور نصف الایمان صفای نیم ایمان حصہ د ایمان وګرځیدا د سره پاره د بدن د حفاظت د پاره چې صفای نه کې خو بدن باندې ګډ وډ شي ټول لکه یو انجن یو ماشين چې ته نه پاګې هغه ته د موبلین او هغه ته د پېټرول او هغه د ټیونینګ د هغه د کې کار پورزه خراب شي پکې کار مصری ته بوتل دا نه کې هغه ماشين هغه گاډي به ودرېږي ماشين بیا به خراب شي که او نه درې د نو لګ وخت بو چلیږي زندگی به کم شي نو انسان هیومن به خیال ساتي هغه شی به نه خوري نسکی نه به راکاږي چې بدن ته په نقصان رسي نشول حرام ده کل مسکر حرام مسلم شریف کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي هر نشاور شی حرام دا ولی بدن ته نقصان رسي الکه سوځیدل روټه به نه خوري حرام ده ولی بدن ته نقصان رسي الکه ګرم چي ګرم خوراک ګرم روټه به نه خوري شونډې به دي وسوځي جبه به دي وسوځي دا مکروه ده ولی بدن ته نقصان رسي محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کار نه ملمن یو سټډي نه کوي عبادت نه کوي ما سوتن موږ دیو کو ډاری کو دشا ولې کلیټ د کېږي په یو بجو 2 بجې بدن ته نقصان رسي سار وختي پاسا لیټ م پاسا ولی او وخت څوک پاسي ساينس هم ریسرچ کړي پدې هغه مازغه پځي مازغه تیزي ټول ورځ به کار خولو کې مزدوري به خو کې په دفتر کې به کار خو کې که درس او تدریس کې به خو کې مازغه به پځي په وخت پاسا بدن ته نقصان دی په لا وخت پاسې دوه نو لہذا دا چې څوک د خپل بدن نمایش کوي پدې کیمرو پدې موبایلو او زما بدن او زما مرضی زما جسم او زما مرضی چې سپه کوم زما جسم دې چا پکې کار سره او پکې لاډي روي د هندستان د اډمه مسلمانانی او وی مذهب وی چرته د مذهب پدې کې څه کار دی موږ له خلک په ورونه راګي چې مسلمانانی او تاسو د اصلو به وکړي د بندوانو نه مخ کې لاړې په حاشیه کې د مذهب وی د دې سره څه کار دی نه مذهب ستا د هر یو قول سره کار دی او د مذهب او د اسلام ستا د هر فعل او کردار سره کار دی د یو سکند سره ستا کار دی د یو سکند بدن الله پاک ته پوس کوي دا خو د سینه ده چې را له پیدا شوی لکه د غوي او بس د غوا ولاړی مړه شو چاو خوړې خاورې شوی نه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون راغلي الا ليعرفون ليعبدون ما نسو دا الله معرفت له خدای پیدا کړي خپل معرفت له پیدا کړي خپل رب پیژنه او دا خپل رب احکامات عملی جامه واچوا څوک چې په مسلمانانو کې فحاشي خوري
فحاشی خوري په معاشره د مسلمان کې. الله پاک کلیر کټ د آیت میں بار بار وی دې د پاره مې د توي په ترجمه چې ذهن کې مکینی دلته داونه وای چې مونږ په موبایل سکو بچي تاسو ځوانانو داونه وای چې مونږه را ویډیو شیر کو او ډیره مست غان راغله ډیر بدلی پکې ډیر خوځولې دي راشه دا دې مرګري تم شیر کو په دې ګروپ کې شیر کا کم شي چې تاسو شیر کو د فحاشه شی د فحاشه موادم شیر کړل او څومره خلکو وکړه ستاسو شیر کولو نه پس بدل دغه ټول ګناه ستاسو یوازې په غاړه ده تا ولې شیر کو تا فحاشي ولې خوروله او د دې آیت پروان دي د دې د لاندې را دي چې ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره بشک هغه کسان چې خوخوي دا غواړي دا خوخي چې په حاشي خورشي په مسلمانانو کې خورشي په مؤمنانو کې خورشي دي د پاره دردناک عذاب دی په دنیا والآخره هم په دنیا کې هم په آخرت په دنیا کې به د سکون ژوندۍ تیر نه کی چې دردناک عذاب یې ته په سکون د کم طرف وي نن سبب لري خدای پاک راګیر کی سبانانو کال پس به راګیر کی خو دردناک عذاب په دنیا کې سکی چا چې فحاشي خورا کړی په مسلمانانو کې خورا کړی او په آخرت کې دردناک عذاب ته تیار اوسېږي دا آیت کریمه د سورې نور 19 نمبر نور لسم نمبر آیت کریمه په تفسیرونه هم ګورئ ښا ما خو سره بار بار وی چې تاسو ته ترجمه یاد شي هغه خور دی هغه مور دی یا کډمم دا مسلمان را هغه فحاشي یا یو فحش ویډیو راغلی یا مې قصدن اپلوډ کړی دا پیسو د پاره او یا چې خطا کې اپلوډ شوی دا تا ته ورسېدا تام شیر کړه نو پتاو باغ شیطان کې څه فرق شو شیطان هم د لوط علی السلام په قوم کې فحاشي خورا کړي و زینه خورا کړي و زینه عام کړي و هغه ډیټیل نه زم خو شیطان او پتا کې هیڅ فرق نشو تم لګي فحاشي خوره او شیطان هم دا غواړي چې په مسلمانانو کې فحاشي خوره شي نو څنګه چې شیطان د پاره دردناک عذاب دی دغه شلستا د پاره دردناک عذاب دی هم په دنیا کې هم په آخرت کې بټن چې وخه د شهر ډیر په سوچ وخه ها خشینا خمواد چې فائدې پکې مسلمانانو ته هغه شهر کوي او چې په کم شي کې فائدہ نشتا فحاشي دا چرته د شهر بټن نه وخه په خطا کې نه وخه برابر ګناه ورته ملاوي څومره علاقات چې هغه وکړه څومره مسلمانانو هغه وکړه خوید وکړه په دې فحاشي خورولو کې ته شریک شوي کنه شوي شریک شوي برابر الله پاک هم دې کار نو ساته خدا خويندو پردې په کې تار شوي پردې وانه چولا په خپل مسلمانانو او چا چې پرده وانه چولا په خپل مسلمان اوس حدیث مبارک ته وکیدا پرده وا چولا دا عورت پټ عورات المسلمین دې ستر وسات په دې کې بعد نارینه او زمو مسلمانان رولم غلطه ویډیو هغه شیر شي سړو نازیبا ویډیو وی فحاشي او دی ویډیو وی تاسو غلط کاری کړی دا غي ویډیو وی او کاغه د شریکه شیر کړه نو دغم د قسمره ده د په هشي ته خوره او دا مسلمان ضرور پرده دې سکړه اته چوتا کړه دا غنا د دې عذاب بتاته ملاوي حدیث مبارک مسلم شریف ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم حدیث ذکر کړي محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایلی لا يستر عبد عبدا في الدنيا پردنا چي بنده د بنده په دنیا کې بنده نه ستر نه ساتي بنده د بنده په دنیا کې الا مگر چې وساتي یو مسلمان بنده راو لګي د بل مسلمان پرده وساتله یا د خور یا د رور نو اوس دته انعام کې بس ملاوي ستره الله يوم القيامه الله پاک په د باندې د قیامت پر ورځ پرده واچي سبحان الله تاسو خو خنه د چې الله پاک دې زما او ستا په دې ګناونو د قیامت پر ورځ پردې واچي چې دا چا خوخه ده نو په دنیا کې په خپل مسلمانانو پردې واچوي الله په تاسو پردې واچي دا چا د بے پردګۍ کوشش مکوي دا چا عیبونه هغه په میډیا یا خلکو ته معاشره کې په فرنٹ مراولې ستا مسلمان روډ دی غلطي خدا چا نه کی
موږ څه پیغمبران خو نه یو د مولا نه کېدی شي د امین نه کېدی شي سپینګیری نه کېدی شي د تورګیری نه کېدی شي د الک جینې نه کېدی شي نو چې کله غلطي چا وکړه نو بیا به مونږه هایلایټ کوو بیا به خورو بیا پردې د یو بل نه چوتو دا کم دین کم مذهب تاسو له دا درس درکړي دا درس تاسو له اسلام او قران او حدیث ته درکړي درس دا درکړي پرده واچوي مسلمان په دنیا کې او چې دی واچولا نو په دې په بدل کې به الله پاک تاسو سره څومره مهرباني وکړي هغه عظیم ورځ د قیامت چې د شرمندګۍ ورځ ده قیامت شرمندګۍ چا چې غوا پټ کړي دلته موټر سایکل پټ کړي نو د غل د پاسه د ملا با اقا غوا اقا موټر سایکل حدیث د ترمذی شریف ته حدیث کې موټر سایکل نشته خدا غوا چې له دا شیزونه پکې شته خو چې کم شي غل پټ کړي د قیامت پر ورځ هغه په ملا غشي پروتي او چغي به وی ټول عالم محشر ته چې زه د انسان د پلان کې سړی نه پټ کړي په دنیا کې غوا به چغي وي شرمې به دا غل اسی دا شرمندګي لګا دا ډېره دا ډو دا نه مړه ډېره لګا دا چغي به وي یاره د کم شي چې پټ شوی دی به چغي وي او پملا به د پروتي او میدان حشر ته بر روان د زیناکارو په دې دوبور کې پشا کې به جنډه ولاړی د زینا اجنن پټ پټ زیناګانې کوي سو ښکارا کوي هیڅ نه پټيږي هیڅ نه پټيږي په دنیا کې د خپل رب نه پټه قضا نو چې چا څومره ډیر زینا کړي دا دومره بداغه جنډه دومره دنګ ولاړی اوچتا هر سړی مو ته ګوري لکه دا وی د زیناکارو جنډي په دوبر په شا کې به ولاړی الفاظ تاسو پوهیږئ نه پوهیږئ دا اوس لږ شرم دی که ډېر شرم دی لږ شرم دی د دغه شرمندګۍ نه که ځان بچ کول غواړې او په ځان پردې اچول د قیامت پر ورځ غواړې نن دلته په دنیا کې به مسلمان پرده واچو بس ساده خبره مونږ ټول لګیا یو بل شرمو ټول لګیا یو بل بے پرده کو ته بل نه پر بے پرده کېږي ته خپل مسلمان خور عمر او ورور نه بے پرده کې ته ځان د قیامت پر ورځ بے پرده کې ځان شرمې د قیامت پر ورځ سوچ کا ودا خلی لدی واک ورکا وغه تعالی دی جبتا رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم داسې ونی ولې صحابه ته ونی ولا دا جبه مبارکه د دې د لاسه به ډېر خلک جهنم ته ځي ولې تاسو د یو بل پردې چوته وي که ډېر هم ګناهګار دی ستا ګاونډی ورور رشته دار تا ته عیب معلوم شو ابه ته بیانې ابه مخکې خورې نه ډېر ښه سړی وي ډېر ښه سړی خدای دې موږ ټولو ته هدایت نصیب داسې وایه چې عیبونه مه بیانوه اچولو توفیق نصیب کی ښا یو حدیث اخیری ویم بس بیا دعا کو دې کې ډېر سبق دی په دې حدیث دا بخاری شریف حدیث تاسو توجه غواړم چې ډېر زیاته ګورئ رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک ته یو صحابي را وستل شو به رجل درغه رجل خو صحابي د محبوب په زمانه کې مسلمانانو نو خو صحابي وکړه قد شرب خمرا په تحقیق سره شراب اسکلو چې اسکلو صحابه کرامو نه غلطي شي وی دي ګناونه خو الله ګوره معاف کړي ښا او رضی الله عنه ورضوا عن الله ته راضي شوی دی والله نه راضي شي خو ګناونه دي شي کبیره صغیره اوس د شراب سکلی شي را وسته شو شریعت وضع کېده شریعت جوړېده قیامت پوری مسلمانانو حاکمانو مشرانو ته چې داسې څوک شراب وسکي که ارسوږي نو سزا به ولا ورکې اسلامي سټیټ به سزا ورکړي ډېرې حکمتونه دي قال رسول الله مبارک صحابه ته فرمایي ادربوه دا وخه شراب کې راګیر کړه شراب کې راغلو وی وخه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه مبارک فرمایي چې قال ابو هريره فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه مونږ کې صحابه لګیا شو په لاسونی دی وخه چا چپړی وباسنی پړی چپړی پیزار په پیزار وخه
او چا په کپړو واخو دا کپړه چې موږ داسې ډبلې کو یا ربرغه کو په هغه په کپړو باندې و په دې صحابي باندې گزارونه شروع شو حکم د جانان د مدینه منوره رحمت للعالمین صلی الله علیه و وسلم سزا ولا ورکه وی وخه صحابه کرام په گزارونه شروع کړل د چې خوالو خړل فلما انصرف قال بعض القوم کله چې دا صحابي روان شو دا شراب جس کړو سزا وته ملو شو دنیاوی پاکو رسول الله مبارک کنا په دنیاوی سزا پاکو نو چې کله دا روان شو نو بعض صحابه کرام وی بعضی د قوم نه بعضی خلق وی اخزاک الله الله دې تا ذلیل رسوا کی مطلب چې ته شرابو کې ولې راګیر شوی شراب دې ولې اسکل الله دې تاسو کی ذلیل کی رسوا کی اچوالی خللی هغه صحابي ته دا خطرناک خبره وکړه قال رسول الله مبارک فرمایله غووریدا لا تقولوا هكذا مو وایدا سي ورغه په شرابو کې ګیر دی والي وخړل ټول صحابه په گواهی خدای رسول په گواهی خو چې کله هغه غلطه کلمه وي چې خدای ته رسوا کی رسول الله مبارک د دې کلمې نه صحابه سکړل من کړل چې مو وای لا تقولوا هكذا اسه مو وای لا تعينوا عليه الشيطان او تاسو مدد مکوي په د باندې د شیطان لکه دا خو شیطانی عمل چې تاسو د خپل رور مسلمان ته وای چې خدای دې تاسو ذلیل کا خدای دې تاسو رسوا کا من کړ رسول الله مبارک دا سم وای دا الله پاک بخلی دا صحابي مبارک زموږ د ایمان دی دنیا کې تاسو ځاملو شو نن موږ داسې کو نن به موږ یو بل ته وایو خدای دې ذلیل کو رسوا کو داسې نه یو بل به ذلیلو پریکټیکل یو بل رسوا کو یو بل بشرمو په معاشره کې موږ د اسلام دین شریعت دا حکم او دا درس نه دی راکړي الله پاک دې موږ تاسو ټول له توفیق راکړي چې الله یو بل باندې پردې واچو څوک او د دې په ان شاء الله چې بکو نورم ډېر حدیثونه دي په دې موضوع باندې خو د صحابه کرامو ډېر واقعي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پردې مچولي په ډېرو موقعو کې یو بل باندې مسلمانان پردا چي الله تبارک وتعالى دې موږ له توفیق راکړي چې چرته یو مسلمان بل مسلمان بے پرده نه کی د یو بل عزت تار نه کو د یو بل عیبونه معاشري تر اخکار نه کو او په یو بل پردې واچو الله پاک دې موږ ټول له توفیق راکړي دې بدل کې الله پاک موږ سره سو کی یو بل درناک عذاب نه بچ کی د دنیا او د آخرت بل موږ او تاسو باندې الله پاک د قیامت پر ورځ پردې واچي او هغه پردې ډېرې زیاتې اهمي دي ډېرې ضروري دي قیامت د شرمندګۍ نه د بچاو لپاره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اتشا کریمه موږ کوم حدیث ولستو آیت کریمه موږ له عمل توفیق راکړي او زموږ ټول معاشره د مسلمانانو ګل گلزار کی یو بل سره د همدردی یو بل پردې چولو توفیق راکړي کریم ذاته زموږ چې څونه مسلمانان بیماران دي ظاهري باطني شفا ورکړي مظلوم مسلمانانو امداد وکړي خصوصي قدر شاه لا تدعو کې الله وی بخي کامل مغفرت نصیب کی فضل وهاب وي مبخي الله کامل مغفرت نصیب کی دوړو بچی پاتې شي الله دې د یتیمانو کفالت وکړي الله دې حفاظت وکړي الله پاک په خاندان او په گاوند کې داسې تکړه خلک پیدا کړي چې دې یتیمانو د تعلیم او د تربیت د خوراک او اسخاک او د خپل زنانو او د کونډو یا الله مونږ خیال وساتو دا توفیق مونږ ټول مردانو مسلمانانو لراکي او زمونږ ټول مسلمانانو یا الله دا چې کمرونو دي کې رغمونه دي د ټول پسماندګانو نه صبر جمیل ورکي دا چې حدیث ټول مسلمانانو ساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم